अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं अब د ډیرو عالمانو او د ډیرو تبلیغیانو لونه دي داخلي کړي دي. خیر دی مفتي صاحب دا یو پکې د ډم لور داخله کا بچی مې د اتم نه اوچته کا او په مدرسه کې مې داخله کا. هغه مفتي صاحب له چې کله لاړلم مې مفتي صاحب زما یو لور دغه تا سره زه داخلوم نو په مخ باندې مې ګیره نه وه. څه عجیبان داس کې لاړم ګلوکارو من سندرې مې وینو. وایي وروره د کوم ځای نه راغلی یم؟ مفتي صاحب د فلاني ځای نه راغلی یم، د پبو نه راغلی یم، یو بچی مې د تا سره په مدرسه کې داخلوم. وایي څه کار کې؟ مې مفتي صاحب په دې ټي وي کې او په سټیجونو باندې ودونو خادو کې پاکستان کې مختلف چینلو باندې په بار ملکونو کې په سټیج باندې غانې کوم، ګلوکار یم، میلس کوم، سندرغاړی یم، باجه غږوم. هغه مفتي صاحب داسې مخ رانه واړولو او استغفر الله استغفر الله. زه چې ته لاړ شم ناتخوانۍ له د دې خپلې بچی د پیغام خپل نات سره لازمي ځای ورونو ته ورکوم. ورونو زمونږ او ستاسو د بچیانې موته کړ دی او څو ورځو مېلمنې دي او بیا به ځي د چا کور ته به ودېږي پته لګي نه چې کوم کور ته به ځي. نو دغه بچیانو تربیت چې د قرآن او د حدیث په رڼا کې وشي دی له به الله جل جلاله یو ښکلې زندګي ورکړي. نو ما ته هغه مفتي صاحب استغفر الله ووایي او زه ډېر زیات خفه شوم. ورونو ما ته پته ولګېده چې زما د ګانه بجانه اوس زما د لور د مدرسې رکاوټ هم جوړ شو. خاندان خو رانه خفه دی خو اوس په بله مسله کې مورې دی. مې مفتي صاحب زما د لور به ځان سره داخلی وایي ته خو لیټ راغلی نو د رمضان نه پس داخلي شروع کیږي او ته خو اوس د لوی اختر نه پس راغې نو د دومره د سبقونه شوي د ماشومه به څنګه سنبالوي؟ ته بل کال له راشه بیا به مشوره کوو ګورو به. ورونو زه ورته په ژړا شوم مفتي صاحبه زما د لور به ځان سره داخلې د ډیرو عالمانو او د ډیرو تبلیغیانو لونه دي داخلي کړي دي. خیر دی مفتي صاحب دا یو پکې د ډم لور داخله کا. ما ناسم ټول خاندان خفه دی. ته به راته دعا وکړې دې بچی ته مې درخواست کړی دی بچی دې پلار ته دې دعا وکړئ لورې چې پلار دې د ګانې بجانې نه قلار شي هسې نه دا پلار دې چې ته په ګانو کې مړ شي. لورې دعا به راته کوې. هغه مفتي صاحب د الله خوشحاله ساتي ځان ته یې راجوخ کړم. هغه هم راته په ژړا شو وایي راولې دا لور ته داخلوم. الله دې د علوم کرامو له ډېر جزای خیر ورکړي. الله په ذات مې دې قسم ما له څه چاپلوسي نه کوم خو د دوی لمن مې رانیولې ده. د علم کرام ډېر نرم دله خلک دي خفه کېږي په موږ او تاسو باندې. زموږ او ستاسو د قبر او د آخرت غم وړي دي. رونو وایي راوړه دا لور دله داخلوم. لور مې پرېښودله زه ترې نه لاړم په موسیقۍ کې نښتې په ملکونو ګرځېدم. ما عرض کو یو شعر مې درته اوس ویلی چې څوک یو دوه قدمه واخلي تاله درشي او د شاخ پې په مزل ستړي شي ناکام شي. 3 کاله مې د دغه بچی په مدرسه کې دعاګانې او جړاګانې الله پاک دې فریادونه وکړل. پېښور ته راغلم یو ترور زوی مې وفات شو. اوس دا خبره واورئ چې په کوم مجلس باندې الله پاک د انسان ژوند بدلی. هغه مجلس ته موږ نن تاسو الله پاک راوستي وو. یو مولانا صاحب په قبرستان باندې بیان کولو او زما ریکارډینګونه شروع. دا ورونو هغه خبره ته کومه چې د ګناه نه او د غلط بیانۍ نه او د دروغو نه مې الحمدلله توبه کړې ده. نو هغه خبره کارګزاري دله در کوم الله. او څه د دوبۍ شو مې راغلی و دوبۍ ته شولو پروګرام له روان یم ریکارډینګونه د کیسټو شروع. مولانا صاحب په قبرستان باندې وایي ای نیکبخت وایي ما ته غوږ کېږدئ زه دا خبره کوم زما دې غوږ ته نه ننوځي. داسې ونیولو د ګرمۍ میاشت وه د نن 9 کاله مخکې په پبو کې نوخار کې زموږ د کلي پیش امامو مولانا صاحب و د دې مړي نه به اوس 3 تپوسونه کېږي. د نه به د رب تپوس کېږي، د نه به د دین تپوس کېږي، د نه به د نبي تپوس کېږي. کوم یو سړی ورته تیار دی او د قبر هغه ټول حالات یې روړو بیان کړل لکه چې ما په ژوند کې چېرته دا خبره نه اورېدلې په ډومبي ځل یې اورم. رونو تاسو هم درخواست کوم غوږ ورته کېږدئ او دې ځوانانو ته هم بچې درخواست کوم نن د دغه سندرغاړي ګلوکار نه د نبي علیه السلام لګیا دی وارث جوړېږي په دغه شکل کې د ناست دا ځوانان چې د کوم سیز نه متاثره دي دغه سیز نه الله پاک زره اوښکې ما تاسو ته مخامخ کېنولی م او د قبر ټول حالات بیان که د قیامت د ورځې ټول حالات بیان که او بیا ورپسې وویلې چې کوم انسان د ګناه د ژوند نه توبه کوي الله پاک ټول ګناهونه معاف کړي. نو زموږ ګناهونه خو ډېرو او دا ویلي چې د ځمکې نه اسمان پورې دا ټول خلا د ګناه نه ډکي چې یو پیر انسان توبه وکړي الله پاک ټول ګناهونه معاف کوي.
خو چې دا ټول مونږ د هر څه کړي دي او دا ژوند مو په لړزان دی او په توبې سره الله په معاف کوي، نو بیا توبه ولې نه کوو؟ ورونو دغه مولانا صاحب په دغه بیان باندې مې الحمدلله په دغه وخت باندې الله په توفیق سره دغه ټمې توبه کا او وای د سکارو کوي د تبلیغ ولا سره درې ورځې ولګوي چې د خپل ایمان الټراساوند کوي. مې الله زیم راته وخولو ټول شپه مې وی خطیره کو سار تبلیغ ولا سره لاړم مرکز ته، لیکت میجر سنتیس چې به توی د بدر منیر مرګري ولا دی وبخي مخکې ورځو کې وفات شو. نو دا غم سی روزه واغه سره میوزه سی روزه ولګوله د مرکز نه را پسې د تبلیغ ولا مشران ول میکرام براتلو د فنکارانو او د اداکارانو سی روزه ده. خورونو چې چا به خبره کوله کوم امیر سی بکوره کم تبلیغی ور وکول کم علم به خبرو کوله غور ته به متغوګه خو چې مې دي سوی او د قیامت پر ورځ بوسکیږي او د قبر نفس بسکیږي اوس بسکیږي ځنکدن حالات به بیانول. کم مولانا صاحب چلته بیان کړو هغه دی په سی روزه کې ټول بیانېدل. ماسختن شو اخیری ورځ و د سی روزه یو مولانا صاحب د مرکز نه راغلی او هغه تعلیم کول د ماسختن او ما غری خبره ریپیټ کا 50 پېته کاله عمر دی کله سل کاله عمر شي نو د قبر ته برازي او دا درې ته پوسونه بدنه کیږي د مرګ نه مخکې د مرګ تیاری دی او د مرګ پته لګی نه چې مرګ کله راځي. نو بیا اوس نو ورونو د سی روزه مې اخیری ورځ او بیا اختر ته یو لسته ورځې پاتې وي اختر ته بشول تلم هغه امیر صاحب ته مې امیر صاحب دا خو زما شو د دې شول نه زما سوکم او یو کا مکله ویلان شیخ خپل شو وکا خپل ریکارډینګونه موکا. تبلیغ ولا چاته دا نه وای چې دا کار پرې دا کار پرېږده. تبلیغ ولا دا وای چې په کومه شوبه کې تو سیږي بس په هغه شوبه کې الله سره خپل تعلق جوړ کا. کته په هر شوبه کې خپل رب سره تعلق جوړ کا نو په دغه ځای کې بسنګ تعلق جوړیږي چې د عایشه فحاشه او د الله د نافرمانو ژوندۍ تیریږي. مې نه امیر صاحب زه خو نه زما بدغه شپه الله پاک رحم وکړو تاجد لپاسه د مې الله گانا بجانا سکے دا ہر گناہ نہ میں توبہ دا خود ما معاف کا او دا غزین نیک سلور میاشت روان شو ہے الحمدللہ. दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए. बहुत बहुत शुक्रिया.